يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي اما بعد تاسو دې دا خبره کړې والکه چې اسباب د علم ولسي اسباب د علم سوري ولسي ها اسباب د علم سوري درې دي نومبه پکې حواس او هغه تیر شو دویم پکې خبر الصادق لري خبر الصادق په دغه قسم باندې یو خبر المتواتر والنوسان دیم خبر الرسول دی خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکې دا نبی او دا چې خبر المؤید چې تاییدی شوه دی په معجزې سره ایثابت رسالته بالمعجزه هر پیغمبر لره الله جل جلاله معجزات ورکړي دي خداسي معجزات چې زمنګ نبی تمیلا او دي دا نور پیغمبرانو ته نه دي ورکړي شي کله زمنګ د نبی عظیم معجزه قران شریف دی او قران شریف د ختمېدو والا نه دی ګور سليمان پیغمبر لره الله معجزه ورکړي وا غدوها شهر ورواها شهر کابل تبراله خیلوله به وصله کابل تبراله خیلوله به په یخ ځای کې وصله کجرال بي سب واپس خپل بچي تختلار او دارنګ چې کوم د صالح عليه السلام د غټ نو کو قراوي استلار دا ټول دا ټیم سره دي عيسى عليه السلام با مړي ژوند کول دا ټیم سره او دارنګ چې کوم د موسی عليه السلام الله تعالی د معجزه ور کړی وا ها څه شي وا دا امسا وا نو سیبه چې دا امسا به وګرځول نو څه چل بشو جانن حیتن التدریس تطبیقات دي ثعبان فاذا هي ثعبان ناسف اجدها وا فرعون چې دا کله امسا وګرځول تفسیری حسابي وای امسا یو ته وګرځول نو ثعبان چې شو وقد فتحت فاها 80 ذراعا اتیا غز خپل واځه کړو دا چې د حاجی اتیا غز خپل واځه پماز باندې وای دی اجدها دالان دی جامع د فرعون دی بنگلی دی ویخ تور اړم کړل او دا بر جامع د دی بنگلی په دی چت کې خوستا فرعون ته دا شو چې فرعون سره د بنگلی دی ژوندې تیرو نو سخت یرینا سخت یرینا د انسان خېټه خرابېږي نو خېټه خراب شوه ساوي تفسیر کې وایي دس په ولګي په دغه لږ چې د دریت یا دسته وکړه دریت او چې راووت نو چې هغه څو نو هغه خو د ټول دنه خارج شو چې راووت نو بیا هم په قلار نو بادي بواسیر کې ولګي چې بادي بواسیر په ولګي د دې د جهان خپول ک قدم به نشه غستله आवाज بدلو بس یو زیات یا ډډ واله دا ویلهامانا لنن نباز ما جرګوله مبوزه وځ ذات نه وته اما نو چې ته په جرګه کې نه دا متن جرګه ول څنګه به جرګه وکوم مالي علاج راځي چې ول تا خو په دی وکړو ډېر غټ کار به نو حامان لاړې د پنګو والا بیزار لومبه په دنیا کې چې جوړ شوی دای فرعون له جوړ کړی دی د پنګو والا بیزار دای ول جوړ کو نو چې دا به جرګې روانو نو دبم आवाज کوم قاضي فضل الله ته وای او پنګ بیزار دغه والا به کوم بیزار به هم आवाज کو نو بس دبا دا محسوس ولا لکه مطمئن چې زدا خلق به وای چې دا د دې بیزار پنګارې دی دا معجزه مولي صاحبہ واغتیم سره وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله قرآن شریف معجزه ورکړي د شته کې کنهشته او ایبه د خیر سره ایبه څه کې چې دا قیامت د ورځې نه بعد بوي قیامت د ورځې نه بعد چې جنت ته جنتیان لاړ شي افتتاح الجنت به قرآن شریف نه قرآن شریف تلاوت با اول داوود علیہ السلام کوي بیا به قرآن شریف تلاوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بیا به په دریم ځل کما یلیف بشانه وتعالى الله رب العزت فرمایي بس خلکو نه به غمونه په تلاوت باندې چې کلم کړي په ښه انداز کې چې څو قرآن شریف وایي کنه دا زړه وباسي د سړي نه د غمونه ختمه
حرم شریف کې په سار جمع کې ولاړ او قارین په کوم انداز کې وای کا دا چالت چې په خپل ازري دون خپل کوي چې نور لسمن جمع با و نور لسل نور لسل من دا جمع با دا شر دا د شک دون خپل دی نو معجزات دي ته ویلي معجزې چې دا په اخبار احاد سره ثابت دي پیغمبر اسلام دا پلان کې معجزات چې د بوت مبارکونه وو فواری روانه پلان کې معجزه پلان کې دا ټول اخبار احاد نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اخبار احاد معجزون انکار کول چې معجزه د پیغمبر علیه السلام راغلي دي وو الذين چا انکار وکړي د بوتونی وګنی دي پیلي نو دې کافر نه دي فاسق نو تبانه ورسېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نور معجزات دغه شوی دا راغلي دي چې هغه کعب بن اشرف چې تختکو او عبد الله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه ابو رافع دغه کدا تختکو غفه ما تشوله یا اخذل نبی رسول الله په لاس راک فورا تک شوله دا معجزه ده د دین کې چې انکار وکړو دا به فاسق وي خو کافر یو معجزه په خبر واحد ثابت ده اوس په ضمن معجزې په اخبار احاد ثابت دي چې قدر مشترک د دې ټول نراټول کې چې کون النبي صلی الله علیه وسلم صاحب معجزه رسول الله صاحب د معجزې دا په تواتر د قدر مشترک سره ثابت دي کله دې څخه چې انکار وکړو دا کافر دی وی معجزې نه کته کې انکار کوي کافر دی نه دی او کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې دا صاحب المعجزه دی کله دین انکار چا وکړو دا به کافر دی ځکه دا ټول معجزه پیغمبر علیه السلام صاحب المعجزه ثابت والے په قدر مشترک متواتر سره دی او متواتر نه انکار کول ابي کفر دی دا خنو تواتر دی باندې ځان کوي چې نه اسي چې وی معجزین انکار کفر نه دی خو د پیغمبر علیه السلام صاحب معجزه د دین انکار کول دا به کفر دی معجزه دي چې بل څوک عاجز کوي کنه اوس د رسول تعریف ته کوي ور رسول انسان او رسول چې د انسان بعثه الله تعالی الى الخلق فدی باندې په بحث راشي چې لکه انبیای کرام بشر دي که بشر نه دي ټول دلایل سربا فدی مبحث راځي ان شاء الله په یو ځای کې هر روان انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ الاحکام دا د الله پاک مهرباني ده چې پیغمبران انسانان جوړ کړي که ملائک راغلي که ملائک سپید دا معنا ده هغه د انساني تقاضو نه خبر نه دی په موږ بدون بوجونه رچولې ده کنه په موږ چته ورته هغه په خپل ځان موږ قیاسولې نو ملائک سره خپل هغه نفس او شهوت او دا څه فکرې نشته په موږ باندې غیر څه مور ته د وګي د تکلیف او مالدار ته د غریب سره د تکلیف سره راځي هیڅ پروا نه کوي هغه لوړای دي درې ورځې مخره نو زه موړې مده ته به مینې موړ یا ځینې کله سړی موړي نه غل نور خلکو ته موږ زه نه نه مپخوي ته موړې څنګه مپخوي نو ټول موړ نه دی کنه نو ټول خو څه پیښ نو انسان ذکر اولې چې پته وته لګي لتبلیغ الاحکام او کله نا کله شرط پدې کې کتاب رسول سره کتاب لیکل په خلاف د نبینا نبی عام نه کې کتاب سره وی کو سره نبی دا ګور د گزاره کړی دا قد یشتریتو کله کله شرط پدې کتاب نو خو دې مليان پدې کې نه کتاب شرط کړی چې رسول دې ته چې ماهو کتاب متجدد دا د شمی تعریف دی او به شمی په سید شمی نام نور مليان نقل کړي نور نقل کړي ارسو کې انور شاه کشمیری ته وای نقل کړي او غور او سوچ ور باندې نه کې دا کار څه دی او کدا د سینه دی په فقہ کې مدارنګ مستدید تخصص والا ته دې پته لګیږي ها چې دا تعلیم القرآن باندې اجرت روا شوی دی نزول تلاوت مجرده د دینه دغه کړي دی تلاوت مجرده باندې حکم کړي حالانکه هغه سراج الوهاج دا شرح د مختصر قدری الفول نړون به په تلاوت مجرده باندې د جواز قول د کړي دی حالانکه دا قیاس ټیک نه دی په تعلیم القرآن باندې پورا مبحث په شامل مولا ذکر کړی دی پچا کې شرح وقوف
په خلاف د نبی نه کدا عام دی او معجزه څه دی چې امر خارق للعادت تاسو کې چې منطق ویل نو په دې پوي چې امور خارقه للعادت دا څه دي ګوره یو چې کوم د ارحاسات دي دویم معجزات دي دریم کرامات دي څلورم معاونات دي شپږم استدراجات دي اوم اهانات دي شپږم اوم چې د سحر و امور خارقه للعادت امر امور خارق للعادت دا عادت شریکي لکه عادت دا دې چې دا پکې بتا تا اوارا ولي پکې بتا تا سوي هوا براول एकदम چې پکې ته من خیر کلو ټونی استل شروع کړ تاسو له وایره دا اوس امر خارق للعادت نو که تاسو کې چا کرامت دي چې دیرانه نو امر خارق للعادت دقه چې عادت کې معاملې یو شان ده عادت دا چې ته د دې ځن روان شي چې پیاده دي نو چې تاسو ته به نیمه ګنټه کې اورتېږي او ته یو قدم دلته کې دی بل بچو کې امر خارق للعادت نو امور خارقه للعادت څه دي لکه و یو چې شی ارهاصات چې پیغمبر لا د نبوت دعوه نه کړې او دا غنه نوادرات دغه کېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت لپاره روان دي او ورس پر رسول الله د پاسه روان دی ټیک دی راځي رسول الله روان هلته یو ونه دا ونی د لاندې ټول خلک را جمع شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زینشته چې ودرې د ونی سورې رسول الله له لاړې ټیک دی راځي دا د امر خارق للعادت سورې دغه دا سليمان علیه السلام په زمانه کې چې دا کوم دغه نمرود په زمانه کې د نمرود په زمانه کې چې کوم سحر یو ونه وه ورته څه د ونی نم شوی د دې ونی د دې لاندې چې به یو کس ودرېږي یو کس سورې چې دوه به شو د دوو سورې به شو چې سل به شو د سلو سورې به شو چې 900 به شو د 900 سورې به راغلې ټیک دی نه چې زر به شو نو د زرو سورې به راغلې خو چې په زر به یو د پاسه شو سورې به ختم داسې عجیبه ونه وه داسې عجیبه ونه وه هلته په غیبه په سحریاتو باندې کومې طریقې سره معلومات کړه چې د سحر باسه راشي دا ته به خیر هغه دی چې کوم د دې سحر هغه انواع د تخیم چې هغې به دا سحرونه په کم کول یو یې خانک و په خانک باندې سحر هغه به ځان له یو وزونه کول یو ورور حوض یې ساز کړی و شربت یې به ورچولي هغه ځان له معامله خو چې د سحر باسه راشي دا تالته انشاءالله کوم دلته ځکه نه کوم چې خبره پاتې کېږي معجزه امر خارق للعادت ارهاصات یو پیژندل او معجزات په پیژنې کرامات د اولیاء په تدیر قسمه باندې دا یو پیژندل بل معاونات د چا سره خدای پاک ذاتي مدد د بعضی طالبان ته په کتاب کې پیسې را دغه د تبلیغ والا کتاب مشهور ده تر کوټې کاو کړل دا غینه پیر روان او دې دا معاونات دا کې دي چې دا مجاهدین سره کېږي تبلیغیان سره کېږي طالبان مليان سره کېږي دې ته معاونات وایي او بل استدراجات دي لکه سړی و چې زه نیک سړی یم ګوره دار طرف رادار سره روان دي حالان کې دې غلط سړی او دې ګمان په ځان د نیک کړي دا د استدراج دي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون او بل اهانات پیژنئ اهانات دې ته ویل کېږي چې دا څه ورته وایي دا د مسیلمة الکذاب یو امتي و مسیلمه له یو ماشوم راوستو دې ماشوم په اشاره پوهېږي چې ته واورې هغه هلته یادي ناشنا حافظې ده نو که تاسو پې دا د برکت لاسونه کېښوستل نو وروره مسیلمه ویل راځې پای که چې مسیلمه پې د برکت لاسونه کېښودل په ژوند فورا ماشوم لیونی شو د پوزې نه ګندګي او لاړې روانې وې وټ په بد حالت شو د مرګه پورې نه دی کپټ شوی دې کې اهانت دی الله ولا کرامت ورکړو کې اهانت یې ولا ورکړو مسلمه یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه د بدر له روان نو د مدینې منورې ته چې بدر ته ځي 160 کیلومتر دي په 80 کیلومتر باندې دی له ستوري شي یو کویا دی هغې نه مو براوړې آب شفا ورته وایي اوس هم راته شته آب شفا نو آب شفا ته پیغمبر اسلام لاړې ورته کړلې لاندې شل کویانې اوبه راووتلې او داسې په خولو باندې واوښتل اوږده قیسې دغه نه کوم وایي زما دې کویان هم راشه خوږې اوبې دي چې دکتو ته لاړې ور واچې نو نورې به مزېدارې شي
نو چې ده ورته لاړې ور واچولې فورا په کویا کې اوبه وچې شوې تر ننه پورې هغه کویا نه چا یو بوټ اوبه نه دي رسېدلي یو سړی وله رالی امتي و دې باغ ته راله دغه وکړه چهاردام وکړه حضرت انس رضی الله تعالی ته رسول الله سلام د باغ دوا کړې وه نو د هغه باغ دوه پیرې دغه ورکوي میوه لکه دامونه باغ یو پیره کوي که هغه غیبت دوه پیرې کول خجوري نو صاحب علیه رحمت چې دی لاړه چهاردام یې ورته وکړو شپږ سړي چېرته سبا کېږي د ډېره خوشحالۍ نه چې لکه سهار له به مې باغ څومره قیمتي خو چې داسې لږه رڼا ولګېدله د جلینې موټرینې منډې باغ له لاړ چې وروره باغ له ور ورسېده وایي د الله قدرت د ګوره په باغ کې ونه پرېږده ونه وایي پرېږده څانګه وایي څانګه هم پرېږده یو پاڼه هم پکې وچه نه وه ټول باغ وچ کړه دې ته اهانت دې ته څه وایي اهانت او بل چې شی دی مولا صاحب سحر دی په سحر کې بیا لي تحقیقات په خیال کې چې دا راشي نو په دې برته 50 طریقې د دې سحر د ماتولو او ګر عامل نه یم که یا مو ویل چې په ما سحر شته یا نه ښه به نه وي ټیکه دې راغلې او نه دمونه کوم او نه مې په راتلونکي وخت کې ورته اراده شته بس دې سبق ته ځان واخلته ټیکه دې شري شته دې شري چې راشي هغه ځای کې به د تاسو ته وښیم چې رسمو طریقو سره د معتبرو کتابونو په حواله د حافظ ابن حجر غوندې کتابونو په حواله به ورته وښیم چې لکه د سحر د لرې کولو دا طریقه ټیکه دې راځي نو امور خارق 19 قسمه باندې سحر دی 19 قسمه باندې تتبع تلاش تر دې ته اکثر 11 درسي به ودی کې ما 19 تلاش دې کړې سحر 19 تر رسیدلې دا یوازې د مسلمانۍ په مسلمان نه کوي غاری داوود ورته وایي غاری داوود په هغې کې مستقل انګریزانو کسان کې نه ولي نن سبا د هغې مشره ښځه ده هغې په دې دغه جادو کوي په دې نور په سترګه د نور د سترګې نه دي مسلمانانو باندې بیا څه ناڅه اثر کېږي خو دا جادو چې دیو ناکام دي لکه ډېر کام دیو په خپله دا اقرار کوي چې د ټچ په موبایل په ذریعه باندې زموږ جادو کامیاب چې د ټچ موبایل په دې باندې څوک دا دغه کوي دا نټ وغیره د ده 2 شیزونه د جادو د لاندې زړه او مال د خوشحال یې د خفا پرې خوشحال د ده زړه او مال ذکر دی د ټچ موبایل ته د ډېر سخت کار او د غوسې نه زه د کلچ موبایل ویم او په تقریر کې مو ته د کلچ موبایل ویم دا یاد کړه خلک وایي زه له دا نوم نه ولګي څنګه به هر حال خو دا مسله پکې شته دی چې احتیاط کوئ کتابونه پکې واچوئ دا ښه خبره کتابونه ښه دغه دا روان فکر دې راځي په دې کې هغه یو ځان د معجم العرب ورته ویل کېږي د هر ټکي تا ته بابونه راوباسي داسې کیسې پکې شته دی خو زه بیا هم د کتابونو دپاره نه پیدا کوم ځکه دا کار خارق په تاسو کې داسې یو سړی چې ما د دا خدمت وکړي یو تکړه سړی چې هغه په موبایل کې ماهر دی او دا معجم العرب نه ورته زه یو کار حواله کړم او دا کار ما له وکړي نو د ده به هم سبب کېږي یو صدقه جاریه به شي امر خارق للعال قصیده بی قصد شی په دې باندې اظهار د صدق دا هغه چا چې هغه دعوه کړي چې دا رسول الله دی او هو دا خبر الرسول چې دی یوجب دا واجبي العلم الاستدلال علم استدلالي څه معنا حاصل بالاستدلال استدلال څه ته ویل کېږي په دې دلیل چې سړی سوچ او فکر وکړي او یو مسله ترې را معلومه کړي این نظر کول فی الدلیل دلیل څه ته وایي دلیل ته نه پېژني وایي نه دلیل دې ته وایي چې وروره صحیح نظر ته په دې دلیل کې استعمال کړي که نه نو ته به خپل مطلوبې خبرې ته ورسېږې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم دې آیات دا دلیل دی د وضو دپاره نو چې دا ته په صحیح انداز کې استعمال کړي نو د وضو مطلوبې خبرې یاره د وضو کومه طریقه ده څه پکې فرض دی هغې ته به ورسېږي نو په دې کې څو شیزونه یاد کړي دي نو دا مزمزه او استنشاق دې پکې بیا ولې رښتیني وایي په دې اوبو باندې به انځل کېږي اوبه کله پاکي کله ناپاکي په څه نه بیا معلومه غولې خولې ته واچوه چې ذایقې ښه نه ته به وایې چې هلکه زه لګېم ما چهاردام وکړو پټرول باندې مې مخ دغه پټرول خو سپینې کې بدلي سپین څه شی
بل څه دغه به په سرکه باندې به دغه کړی د خاورو کیلو په سرکه باندې چاره دام کړي ته خولې ته واچه کړه په سرکه پوزې ته چې واچې د پوزې په دې دوه سره معلومات د اوبو وشي نو د دې حکمت دا دی المقصود چې امام سرخسي وایي خاين نظر في الدليل وهو الذي دعا چې ممکن د توسل په صحیح نظر سره په دې کې علم ته مطلوب خبري باندې او چا د دلیل بل معنا کړی دلیل څه وایي قول مؤلف دا قول دی چې جو کې شوی دی من قضايا د یوسف قضیونه مستلزم کیږي د وجد ذات د دینام قولا بل قول بلرا کدا دی اومانو بل خبره بم سره اومني لکه تاسو مثال وایي یو ځای کې تا وی د شارکه وور دی اومان چې د کمره کې وور دی اوس جمع دی او بیم ته نه ورځي دی وور له ولی مړه سترګې به مراوځي لږې وور هغه خو وور یاد کړی دی لږې خو هغه نه یاد کړی خو چې ووري نو هلته لږې کړم هلته دی لږې هلکه راځئ ما سره وایي فکر دې راځي د طالبانو به مخکې دا ویل اوس یې نه وایي مونږ چې طالبانو حاکم کې ویل مونږ د مصور طرف ته چې کله مړی وشو طالبانو به ویل جاز پرې وته جاز دا چې هغه ټیم کې به دې سلو په یو کول سلو په لا کوي ته اوس ضرب سلو په دې باندې کوي مونږ دې طالبانو په جاز پرې دې جنازې له ځان وساو دې جنازې له خلک روانو کې بکاره خیرات دې کوي څنګه تا پته ورګی دا کوه هیله تعالی عالم دې نه به معلومات کاو کنه نو د لږه دا دلیل دی په چا باندې په لاندې اور باندې او اور دلیل شو په چا دې لږه بس دلیل شو په خیرات باندې دې مړي په خیرات او دې نه شوړي نو قول المؤلف من قضايا چې لازمي کې لذات قول اخر فعلى الاول دلیل وجود ثاني باندې عالم دی په اولنی دغه چواله چې ته په کې صحیح نظر واچې کنه نو مطلوبي خبري ته ولاړ شي نو په دې ثاني په دې هغه باندې ته نظر لږ څه واچې او په دې عالم باندې البيره تدل على البعير الکله دوخ تلې ها دا پچی کړی وآثار الاقدام تدل على المسير بوتان تیری دیر کې بوتان والا تل سفری تیری تفلو والا لکه تل خپې بلی والا سره څه شي تل یعنی فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج فكيف لا تدلان على اللطيف الخبير الکدون لوی اسمان نی امریکا ودروي شو نی برتانیا ودروي شو نی پاکستان ودروي شي ٹھیک ده کنه نی مولا ودروي شي نی امي ودروي شي نی مسلمان ودروي شي نی کافر ودروي شي دا اسمان چې چا ودروي دغه زمونږ راځي چې موږ نه دی لیدلې مروره په پاتې خو ولګېدل کنه چې د دې ودرون کې څوک شته به دای چې ودرول یې به دقه دی نو ګوره دا غش ثاني دي دلیل وګرځاو په چا باندې وجود د باندې دا د دې ولني دلیل لغراله او دې دویم کې ګوره دویم کې بدا شي چې عالم حادث دی حادث متغیر وي دې کې دا تغییر څوک راولي کله وسل کې څوک شته چې حادث دی نو کم زینواله چې دا چا راوته دغه الله نو دوانو قسم باندې ګوره په دې مطلوبي خبري تاسو څه کومه صاحبہ را پیدا کو فعلى الاول بنا بر اول دلیل کې وجود د ثانیه باندې هغه عالم دی وعلى الثاني او بنا په دې باندې قولنا دا قول موږ چې عالم حادث دی وكل عالم حادث دی وكل حادث وله صانع داغه د پر صانع واما قولهم ارشدا قول دې چې دلیل هو الذي اغد يلزم من العلم به چې لازمي کې د علمنا به پاغيباني العلم بشيء اخر علم په بشي چې په دې علم رااله په بل شي به وسره علم راشي په لوګي چې د علم رااله په ور او په خیرات د وسره علم رااله او چې په ور د علم رااله په لوګي د وسره علم رااله فکر دراله الکه بل کمره کې ناسته فواز د واوري د شا د پکی د بجلی دراتلو علم دی ذهن له غسراله دا د دې دویم تعریف باندې څه پټ کی په دې اول باندې په دې دویم باندې واما قولهم الدليل دلیل چې ده هو الذي دا هغه دی چې لازمي کې د علم نبی په دې باندې علم بشيء اخر نو دا پسانی باندې او فقد پسانی باندې او فقد فکر دی نه صلی الله تعالی
دا لکه دغه د مولا صاحب دا کاغذ راوړی دی دا خطونه راته پکې وښایه خطونه راته پکې دا به تاسو څنګه یې تاسو دې ته دغه شي ښه